دا یوه فقهي مسله دی تاسو خدمت کې عرض کوم روژې حوالې سره دی چې کومو جلکیو باندې روژه کوم عمر حساب سره واجب کیږي یا وړکو باندې مو اکثر ذهنو کې دا ناسته دی چې جلکې انه کولی په راشي لسم ته داخله شي هغه روژه واجب دی یا وړکې پنځلس کولی په راشي شپاړسم ته داخل شي هغه روژه چې دی دا کوم چې لسم کال ته داخله شي جلکې یا شپاړسم کال ته وړکې داخل شي دا اسلامي کال مراد دی دا څه ربیع الاول ربیع ثانی رمضان شوال زکات دا میاشتې مراد دي انګریزي والا مراد نه دی ویلی چې انګریزي دي سره فرق کوي لاس ورځې هغه ناکام دی لذا انګریزي والا چې کوم دی هغه د سیاد کوي یہ جلکې والا دی 14 سال 6 مہینے 20 دن 14 سال 6 مہینے 20 اڑکے والا 14 سال 6 مہینے 20 دن دے اڑکے والا دے 8 سال 8 مہینے 15 دن دے جلکے والا دے 14 سال 6 مہینے 20 دن دے چو والا شو 8 سال 8 مہینے 15 دن دے جلکے والا دے ازای واجلکې دی هغه که اته کاله په راشول او اته میاشتې په 15 ورځې دې باندې چې د روژه واجب دی حدیث سره وړکې 14 سال 6 مہینے 20 دن په راشي دې باندې روژه واجب دی ودې کې یوه مسله دا هغه دی خصوصا جلکې او حوالې سره د وړکې بیا هم چونکې هغه عمر لږ زیات وي 14 سال څو میاشتې په راشي جلکې او حوالې سره لږ مشکل دا دی چې هغوی عمرونه دغه وخت کې جسمات اعتبار سره بدن اعتبار سره ډېرې کمزوري وي روژه د نشي ساتي دا به څه کوي اسلام کې کسه جبر ظلم نشته دی بیمار باندې روژه نشته کمزوري سړي باندې څه طاقت نه لري حتی دغه د پورې چې انسان ته کندوره شاک شولو سره دغې روژې نه ماته کیدای شي نقصان ورسېږي هغه روژه خوړی شي دا هغه جلکې چې عمر یې پرا شوی دی اما روژې طاقت نه لري تو ته پاته دی چې د روژه نشي ساتلی کمزوري دی دا به شی کوي ځینې کسان داسې احساس نه شي ساتلی ماسوبیل نه به روژه وخوري نه دا شی به نه کوي دا مسله ډېره مهمه دی مد نظر مو وي دا سار سبې روژه نشي خوړی دا به ټیک ټاک پټ شمای کوي ای روژې به نیاته کوي اوس که سکول ته سي یا شودې یا چای ورته بستې کې کېږدوي چې کله تو باندې روژې زور راوستل پوهېږي چې ما غورځوي روژه ته به بیا روژه شی کوي خورې یا اوبه وچېکي یا شودې وچېکي دوره حده پورې چې تو کې هغه طاقت وشي پرا ځوان به ورسره نه مړوي تو داسې هغه روژې والا ماش کې وشي و دا هغه کومې روژې چې به وخوړلې دا به رمضان نه بعد 11 میاشتو کې کوشش کوي یوه دوې تو داسې دا یوه میاشته روژه بیا 11 میاشتو کې څه کوي پوره خو شرط یې دا دی چې سار سبې نه څه به کوي دا پرشمای به کوي روژې به کوي 10 بجې 11 بجې 12 ایوي څه ټایم دی باندې څه زور راغللو څه پوهېږي چې دا اوس ما غورځېده په مثال د بالکل د زمیندار مثال دی یا یو نوکار مزدوري والا کس دی چې هغه ډېره سخته کټن مراحلو کې مزدوري دی کوي هغه ته پاته دی چې ما کومه مزدوري دی یا ما زمینداره هغه ګرمۍ موسمه دی یوې دوې بجې هغه ته پاته دی چې ما نه دوره زور تېروي چې زه اوبه ونشي کوم زه کاره نشو کوی و ما غورځویه یغ مزدره دپاره دا مسله دی چې هغه سر سبې روژه نشي خوړی ولو 100% ته یقین دی چې یوې بجې ما غورځوي دا به ټیک ټاک روژې نیت کوي پرشمای به کوي کاروبار به شروع کړي خو څه کله پوهېږي چې اوس مه غورځوي هغه وخت کې هغه اوبه بیا چیکای شي صلوات محمد و محمد باندې